بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما خوږو عزتمندو مسلمانانو خویندو میندو، کله کله یو بنده څه مقدمه کې وي او ډېر مشکل دته بس لکه هغه مقدمه ډېره مشکله وي او ډېر حاجت وي او ډېر مشکل کې وي، نو دی وایي چېرې زه څه وظیفه وکړم چې زه په دې کې کامیابي بیا مومم او زما دا حاجت الله تعالی برابر کی. دې باره کې شاه ولی الله رحمه الله یو ډېره بهترینه وظیفه مجربه ښودلې ده. هغه فرمایي وی چې بنده دې روزانه 1200 ځله دا دعا فرمایي: یا بدیع العجایب بالخیر یا بدیعو، یا بدیع العجایب بالخیر یا بدیعو. دا به 1200 ورځې دا وظیفه کوي. نو ان شاء الله العزیز مخکې وروستو یې درود شریف وایي. زما امید دی چې ان شاء الله چې دی په ښه اخلاص سره دا وظیفه وکړي، الله تعالی به ان شاء الله العزیز دا بنده د دغې مقدمې نه د دغې مسلې نه چې کومه مسله ده دته او دی پکې پریشانه دی، نو الله تعالی به ان شاء الله العزیز د هغې نه خلاص کړي. کله کله قرضداري وي، نو د قرضونو دپاره نور هم ډېر اعمال دي، خو یو اسانه عمل چې بنده قرضداري وي نو هغه دی د جمعې په ورځ باندې 1100 ځل یا مغني یا مغنیو دا به 1100 ځل وی. مخکې وروستو به درود شریف وی. خاص توجه سره دا به انشاءالله د جمعې په ورځ باندې دا به شروع کی او دا عمل به کوي. دویمې جمعې پورې به انشاءالله دا عمل ساتي. الله تعالی به دویمې جمعې پورې د دې اثر خامخا دته ښکاره کوي. او که فرض که دا عمل 11 جمعو پورې یعنی دا جاری وساته، نو نوره به هم دته ډېره فایده ورسیږي. دریم یو عمل دی چې هغه زه به دا ووایم چې هر بنده د هغې نه په یره کې دی او دی دا وایي چې یاره هسې نه په ما باندې داسې وشي، او بلکې خلک زیات هم مطلب دا چې لکه دا کوي او خلکو ته په دې نقصانونه رسوي. نو د دې سحر او د جادو چې یاره سحر او جادو غیر مؤثر ګرځېږي ده او په هغې باندې چې څوک چا باندې سحر جادو کوي هغه غیر مؤثر ګرځي. نو دا کم عمل دی؟ دې باره کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی او دا په مدینه منوره کې د دې یهودو په اول کې دا ډېر لوی سردارو. کله چې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه اسلام راوړه، نو د یهودیانو د غټو غټو جادوګرانو سره او د غټو غټو ساحرانو سره رابطې کولې او د دې دپاره رابطې کولې چې تاسو په ده باندې دا سحر وکئ چې د ده دا مخ دا شکل مسخه شي او د اسلام پریدي او د یهودیت ته راشي، او موږ به دا پروپیګنډه وکړو. که دی نه راځي موږ به دا پروپیګنډه کوو چې یاره دا وګوره یهودیت یې پرېښوده او اسلام ته لاړه، نو د ده دا مخ چې کوم دی دا مسخه شه. نو موږ به خلکو ته وایو چې دا یهودیت حق مذهب دی او اسلام حق نه دی. نو دوی د دې دپاره د لوی لوی ساحرانو لوی لوی جادوګرانو سره رابطې وکړلې او هغوی خپل سحر او جادو عبدالله ابن سلام باندې کاو.
عبدالله ابن سلام رضی الله عنه فرمای وی ما به د هر مونځ نه وروستو دا دعا ویله او که مې دا دعا پرېښې وه نو دې یهودو به زما د مخ دا شکل دا به دې بدل کړی په دې سحر او جادو باندې خو د دې دعا په برکت باندې الله تعالی زه د دې یهودو د هغه سحر او د جادو نه الله تعالی زه محفوظ کړمه. دا دعا اسانم ده، ګرانه نه ده، بنده له ویلم پکار دي چې هر مانځه نه وروستو دا یو ځله، درې ځله یا اووه ځله دی وی انشاءالله العزیز د باندې به سحر جادو اثر نه کوي او که فرض که د باندې سحر جادو و نو هغه سحر جادو به هم ختم شي د دې سره. اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. دا که دعا ده بیا هم درته یو ځل ویم، خیال ورته کوئ. اعوذ بالله العظیم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. دا یو دعا ده چې دې دعا سره به زما امید دی چې انشاءالله العزیز چې انسان د فرض مانځه نه وروستو دا که مطلب دا دی چې درې ځله، پنځه ځله، اووه ځله دا وی نو انشاءالله العزیز الله تعالی به دا ختم کی. دا که سحر جادوی الله به ختم کی او که چا پې نی کړی نو څوک به په انشاءالله سحر جادو نشي کولی. اخرنی یو بس د دې درس اخرنی وظیفه هغه دا چې کله کله د یوې زنانه خاوند یا د یو مور یو بچی یا د یو زنانه رور دا په ناجایزه تعلقاتو کې مبتلا وي او دا غواړي چې یاره زما دا خاوند یا زما دا زوی یا زما دا رور په دې ناجایزه تعلقاتو نه دی ووړي او دا پرېږدي. نو یو آیات مبارک دی، دا به 11 ورځو پورې دا آیات مبارک دا به په خوږ څیز باندې د می اوبو باندې یا په خوږ شی باندې او هغه به په هغه بنده باندې خوري. د دې سره به انشاءالله هغه ناجایزه تعلقاتو نه هغه سړی هغه بنده هغه به انشاءالله الله پاک واړی. آیات مبارک دا دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. دا آیات مبارک دی 11 ورځو پورې هر ورځ دا دی وی په اوبو باندې یا د خوراک په یو شی باندې دی د می خدا به یو 1000 ځله وی دا آیات روزانه 11 ورځې 1000 مرتبه 1000 مرتبه دا به وی انشاءالله العزیز. دا به دې سره زر انشاءالله الله پاک دغه مسله حل کی. بعضې خلک ما ته په دې کې دا خبره چېرې چې ماله دا تعویض وکړو زه داسې نشم کولی وظیفې. ګوره څه ناڅه تاسو څه محنت کوئ نو که تاسو محنت وکړئ نو انشاءالله الله پاک به ستاسو مسلې حل کوي. دویمه خبره دا ده چې تاسو لکه زه خو تعویض ما تاسو زه نشم کولی او نه کوم، دا خو د دې وجې نسل کې تاسو ته وایم چې تاسو دا محنت شروع کړئ. د دې فایده به دای چې یو به خدای ستاسو دا مسلې ختمې کړي، بل دا چې تاسو به یو دین طرف ته په خپله زړه کې هغه داعیه پیدا شي، عباداتو طرف ته داعیه به پیدا شي، نو په خپله بعضې وظیفې د هغې ډېر اثر وي چې هغه تاسو کوئ او ښه توجه سره اخلاص سره کوئ. انشاءالله العزیز الله تعالی به ټولې مسلې ستاسو پوره کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.